دا نبی رسول الله یو حدیث دی وایي کله فتنې ظاهري شي که کوم عالم خپل علم پټ کړي پر هغه باندې لعنت د خدای د طرف او د رسول د طرف او د ملائکو د الله د طرف د لعنت. زما د امت مسلمه او علماو ته دا پیغام دی چې د دې حدیث مستاق ځانونه مه جوړوئ. نن خولې خلاصې کړئ چې کوم الله در ښوولي دي هغه مسلمانانو ته وښیاست، کوم چې الله جهاد فرض کړی دي په خپله طریقه یې بیان کړئ. خولې مه پټوئ، مه د مرګه بیرېږئ، مه د چا د بنده بیرېږئ. بند خو زموږ ستۍ دپاره یو مدرسه ده، بند خو زموږ ستۍ دپاره یو د افتخار ځای دی. د دنیا د مسلمان دپاره سجن ده، د کافر دپاره جنت. کافرانو دغه د دنیا جنت اخوا دنیا کې به بیا دوزخ ته لویږي. مسلمانان به پر دې دنیا په تکلیف کې، په محبس کې به، په وهلو ترټولو کې به، په ځغاستو په منډو کې به، په هغه دنیا به الله دیدار ورکړي، الله بیا په امن او په قراره کړي. نو دې علماو ته زما دا وصیت دی چې نور د خولې پټې نه نسي، کوم احکام چې دوی ته د الله معلوم دي هغه دې اظهار کړي، په هغو دې عمل وکړي. هل من كلمة توجهونها لشباب الأمة